تاریخ کې راغلی دی وایي کله چې قبرص فتح شه د جنګ غنیمتونه مدینې ته په اسونو باندې او په اوښانو باندې بارېدل. ابو درداء رضی الله عنه ملګري ولیدو چې ژاړي، ډېر پریشانه دی او ډېر غمجن دی. ورنږدې شولو داسې حالت کې چې ډېر زیات دهشت په ملګرو باندې پروت و، ځکه صالح او دیندار انسان دی، الله یو روب ورکړی دی. دوی د هغې نه پوښتنه وکړله او د پوښتنې مسؤلیت جبیر بن نفیر رضی الله عنه ته وسپارده چې ته به د دې نه پوښتنه وکړي. هغه ورته ویل چې یا ابا دردا ما یبکیک فی یوم اعز الله فیه الاسلام واهله. کومه خبره ده چې تا ژړوي په داسې ورځ چې عزت ورکړی الله رب العالمین په هغې کې اسلام ته او اهل د اسلام ته مسلمانانو ته، دا ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. دا ظالمان الله عز وجل مغلوبه کړل، ایمان والا یې غالبه کړل. ابودرداء رضی الله عنه ډېر عقلمند سړی و، نو هغه ورته ویل ویحک یا جبیر، خوار شي هلاک شي جبیره، ما اهون الخلق على الله اذا هم تركوا امره. دا مخلوق څومره ډېر سپک دی په الله عز وجل باندې، بې حیثیته دی، ذلیل دی کله چې دوی د الله اوامر پرېږدي. وی بینما هي امة ظاهره، دا د قبرص والا یو ډله وه، یو امت و، ډېر غالب و، باچاهۍ نه لرلې. دوی پرېښوده د الله رب العالمین امر، فصارت الى ما ترى. دې حالت ته راغله وګوره، ذلیل شولو، رسوا شولو، مالونه ترېنه لاړ، کورونه ترېنه لاړ، ماشومان یې وینځي او غلامان شو، زنانه ترېنه ونیولې شوې، دوی ځینې مردار شولو او ځینې قیدیان شولو. دا د الله د نافرمانۍ د وجې نه او د الله د مخالفت د وجې نه. ابو هريره رضی الله عنه به ویل وایي ان الحبراء لتموت في وکرها من ظلم الظالم. زاڼې مرغۍ مري په خپله جاله کې د ظالم د ظلم د وجې نه، د ګناهګار د ګناهونو د وجې نه. ظلم څوک کوي ضرر یې چا ته رسېږي. دغه مرغۍ غیر مکلف مرغه الله عز وجل پیدا کړی دی. د دې په وجه باندې چې انسان ګناه کوي هغې ته ضرر رسېږي، نو انسان ته به خپله څونه ضرر رسېږي. انسان به څومره د هلاکت او تباهۍ سره د دې په وجه باندې مخامخ کېږي. د ګناه ضرر الله عز وجل قرآن کریم کې ذکر کړی. کوم آیت کریمه چې ما لوستلی، الله عز وجل فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر. ښکاره شو فساد، تباهي او نقصانات په وچه او دریاب کې بما کسبت ایدي الناس. دې وجه باندې چې کړي دي ګناهونه د خلقو لاسونو، د خلقو ځانونو، لیذیقهم بعض الذي عملوا. الله وایي دا فساد ښکاره شو دپاره د دې چې الله څکي دوی ته بعض الذي عملوا، عذابونه او سزاګانې د ځینې هغه عملونو چې دوی کړي دي. انسان باندې چې کوم مصیبت راځي او تکلیف راځي، دا د ده د ګناه د وجې نه. لعلهم یرجعون، دې دپاره چې دا خلک الله ته راوګرځي، رجوع وکړي. ګناه دې وکړله، مصیبت راغی، اوس الله ته رجوع وکړه، توبه وباسه، خشوع عاجزي اختیار کړه چې ربه دا مصیبت زما نه لرې کړه، دا تکلیف زما نه لرې کړه. انسان د ګناه په وجه باندې ذلیله کېږي، مصایبو سره مخامخ کېږي، او د طاعت په وجه باندې الله ول عزت ورکوي. سلف صالحین ډېر نیکان خلک وو، ډېرو نه پکې دا دعا نقل ده، وایي اللهم اعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصیتك. الا ما عزت راکړه ستا په طاعت او ما مه ذلیله کوه، ستا په نافرمانۍ باندې خپل طاعت مې عزتمن کړه او د خپلې نافرمانۍ د وجې نه ما مه ذلیله کوه، د ذلت نه او د رسوایۍ نه مې وساته. څومره قیمتي دعا یې کوله، د دې غم ورسره وشي موږ الله عزتمن کړي او د ذلت نه موږ الله عز وجل بچ کړي. ټول مصایب، ټول غمونه، ټول هموم په دنیا او آخرت دواړو سبب د دې او علت د دې ذنوب او معاصي او سیئات دي، د الله نافرماني ده. دا ګناه ټولنې ته ضرر ورکوي، افرادو ته ضرر ورکوي، نارینه او زنانو ته ضرر ورکوي، تور او سپین ته ضرر ورکوي، او ورکوټې ته او غټ ته ضرر ورکوي. هیڅ یو انسان
د دې د ضرر نه په امن کې نه دی دونه مضر شی دی دا ګناه د ګناهونو ډېر زیات اسرار اهل علمو په دې کتابونو لیکلي دي ځینې د اسرارونه هغه موږ ذکر کوو دپاره د دې چې موږ د الله د نافرمانۍ نه ځان وساتو موږ یې ونکو یو ضرر هغه دا چې الذنوب تجلب جميع المصائب دا ګناهونه راکش کوي ټول مصائب دا مصیبت که په نفس کې دی که په مال کې دی په اولادونو کې دی په رعیت کې دی په فامیل کې دی دغه ټول مصیبتونه د انسان باندې د ګناه د وجې نه راځي الله عز وجل فرمایلی دي وما اصابكم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم ويعفو عن كثير هغه چې تاسو ته رسیږي هر یو مصیبت د مصایب نه لوی مصیبت دی کور کوټه دی دینی دی که هغه دنیوي دی دا ګوره ستاسې د لاسونو د ګناه په وجه باندې ستاسو ځانونو او لاسونو ګناهونه کړي دي ویعفو عن کثیر والله عز وجل فرمایي زه د ډېرو نه انسان ته معافي کوم په ځینې ګناهونو باندې بنده رانیولی کېږي په هر یو ګناه باندې الله عز وجل بنده نه رانیسي دنیا کې انسان په هر ګناه باندې رانیولی کېدلی بس یو ټغ به الله عز وجل د دې نه تېرولی وایسته به بس انسان مردارېدلی هلاکېدلی او تباه کېدلی به الله رب العالمین په ځینې ګناهونو باندې رانیسي او نورې د قیامت په ورځ باندې الله عز وجل د بنده نه پوښتنه کوي الله عز وجل فرمایي وما اصابك من سیئة فمن نفسك هغه چې تا ته رسېږي هر یو تکلیف د تکالیفو نه نو ګوره دا په سبب د هغه ګناهونو باندې چې ستا د نفس نه صادر شوي دي لاسونه دي کړي دي خولې دي کړي دي غوږونو دي کړي دي سترګو دي کړي دي د دې په وجه باندې دا مصیبت تا ته در رسېږي هر یو عذاب او هر مصیبت د دې سبب ګناه ده عباس رضی الله عنه نقل لی وایي ما نزلت مصیبه الا بذنب مصیبت نه دی راغلی مګر د ګناه د وجې او نه دی پورته شوی مګر د توبې د وجې نه مصیبت چې راځي د ګناه په وجه راځي او چې پورته کېږي د توبې په وجه باندې موږ الله ته ورمنډه کړو توبه وباسو چې ربه موږ ته مغفرت وکړي دې ورځو کې سوچ وکړه د ژمي میاشت دی د جدې د میاشتې اخرنۍ شپې ورځې دي موږ باندې باران نه کېږي درې څلور میاشتې وشي الله عز وجل را باندې دا نعمت ودرولی دی ناروغتیاګانې دي په کورونو کې مشکلات دي فصلونه خراب شولو چې موږ توبه نه ایستلې رب العالمین ته د عذاب موږ نه الله عز وجل نه لرې کوي د ګناه په وجه باندې کور کې ماشومان رانیولی کېږي چې معصوم دي ګناهونه نه دي کړي ابوالبلاد رحمه الله وایي ما الله د بدر زوی ته وویله چې قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم چې تاسو ته کوم مصیبت در رسېږي نو دا ګوره ستاسو د ګناه د وجې نه او زما نظر ختم شوی دی سترګې مې ړندې شوي دي او زه کشر هلک وم هغې وخت کې بلوغ ته هم رسېدلی نه وم مکلف نه وم دا څنګه ما ته هغې ویل چې فبذنوب والدیک کله چې ته داسې حالت سره مخامخ شوی نو د پلار او مور د ګناه په وجه باندې الله اکبر د پلار او مور د ګناه په وجه باندې ماشومان رانیولي هر وخت کې ماشومان ناروغه هر وخت کې کور کې ناروغتۍ پیسې نه چې د هغې درملنه وشي دا ولې دا په دې وجه باندې چې انسان پلار او مور ګناهونه اختیار کړي د الله نافرماني اختیار کړې ده الله عز وجل په دې ماشوم باندې تکلیف راوستی دا پلار او مور باندې الله زوروي دا ور باندې الله عز وجل تعذیبوي د هغې مال پرې لګېږي ناارامه یي بې اطمینانه یي څومره غمجین هغه پلار او مور چې بچی ناروغه یي ماشومانو ته د ګناه ضرر رسېږي ابو سلیمان الداراني رحمت الله علیه نقل دی هغه به ویل وایي الاحتلام عقوبه انسان باندې د شپې د شیطان همدس واړی احتلام یې وشي دا یو عذاب دی ځینې بندګانو باندې امتحان همداسې کار کېږي او ځینې بندګانو ته الله د ګناه عذاب ورکوي ده ولا تفوت احدا صلاة الا بذنب وایي د یو تن مونځ نه فوت کېږي مګر دا د ګناه په وجه باندې چې ده کړې ده کله چې انسان ګناه وکړي د الله نافرماني په ده باندې د عبادت او د بندګۍ دروازې الله بندې کړي تاجر او توفیق چې انسان ته میلاو نه شو دا د ګناه په وجه باندې د جمع توفیق الله عز وجل بنده له ورنکړو دا د ګناه په وجه باندې د سجدو د لګولو او د رکوعګانو توفیق بنده ته میلاو نه شو دا د ګناه په وجه باندې کله چې انسان ګناهونه کوي